अस्सलाम वालेकुम। په انګلند کې الیکشنو پرون او ډیر اهم الیکشنو ډیر په دوه پارټیانې وي مین یو کنزرویټیو او یو لیبر پارټي و د دې نه مخکې د کنزرویټیو حکومت او د سوشل میډیا یو ډیر لوی رول دی کنزرویټیو حکومت ته بدترین شکست ملاو شو او هغه کې یو مین وجه د فلسطین باره کې د انګلند پالیسی و چې هغه نه خلکو ډیر زیات نفرت کو عام مسلمانانو نه علاوه انګریزانو دغه پالیسي په حق کې نو کم چې فلسطین کې نسل کشي کیږي او په دې وجه باندې لیبر پارټي لا دومره لوی اکثریت ورکو چې 2/3 میجارټي ورته ملاو شو زما کشر رور په لندن انګلند کې اوسي هغه سره مې پرون خبرې کېدې نو هغه راته وی چې دلته کې الیکشن داسې نه کم چې زمونږ د ملک لیونتوبي چې جلسې او جلوسونه او ګاډي درزار جوړیو پوسټر یو دا رش جوړیو جګړې د یو بل سره الته کې وی زه د خپل بچو سره لاړم په پولینګ سټیشن کې وی ټول موږ سلور کسانو ته آنلاین هم ووټ اچولی شي خو زه په دې لاړم چې ما وی چې زه وګورو چې پولینګ سټیشن کې څه حال دی نو په ټول پولینګ سټیشن کې سلور کسانو ما ته تاسو کو چې تا ووټ چاله ورکو نو هغه راته وی چې دلته یو انګریزو هغه د حکومت د پالیسیانو سره اختلاف مخکې هم منبر پاتې شو او هغه ریزاین کړی و او یو ایشین هم ولاړو دغه په مقابله کې خو زموږ په جماعتونو کې اعلان شوی چې د انګریز له به ورکو ځکه چې هغه د فلسطینیانو د پاره ډیر زیات اواز چوت کړو په خپل حکومت ډیر شدید تنقید وکاو نو هغه انګریز له ووټ ورکړو او په دې وجه چې فلسطین ایشو اوس یوازې د مسلمانانو ایشو پاتې نشو د انسانیت ایشو په امریکا کې تاسو ګوره هر ځای کې میډیا کنټرول وسنګ چې زموږ په دې ملک کې دا خو سوشل میډیا علاج نه د انګریزانو سره شته او نه زموږ د اختیارمندو سره شته ځکه ټویټر د سلور میاشتو راسي بندي نو په هر ځای کې اوس الیکشن به په ایشوز باندې کیږي په دې باندې کیږي چې تعالی روډ جوړ کم یا د 200 یونټه بجلی درکم په دې اوس خلک نه کوي اوس په پالیسیز باندې بکی په خلکو کې دا شعور دی سوشل میډیا راوستو او د انګلند په الیکشن کې چې کم کنزرویټیو پارټي ته بدترین شکست شوی دی پای کې مین وجہ د سوشل میډیا د اویرنس چې کم فوټیج د اسرائیل او د فلسطین د جنگ ناراضي کم ظلمونه چې کیږي کم نسل کشي چې روانه ده هغه هر سړی متاثره کړی دی زمون په ملک کې د انساني حقوق ډیر بدترین وایلیشن دی آئین او قانون سره مذاق روان دی حقیقي نمائندگانو له اختیار او اقتدار نه ورکي نو دلته کې دا کم غیر جمهوری قوتونه چې دي د سوشل میډیا نه تنگ دي او کوششونه دی چې په سوشل میډیا په سبانه باندې پابندیان ولګو خو خپل आवाज شوته د ظالم لاس نیولو کوشش کوي او د مظلوم سره ودرېږي دغه د انسانیت تقاضا ده ډیر خلک راله او ډیر لاړه په اربونو پیسو والا خلک هم راله لاړه څوک نوم هم نالي نوم علي صرف د بادرانو چې کم د خپل موقف باندې ولاړي او د مظلوم سره ولاړي او د ظالم خلاف ولاړي ستاسو څه خیال دی سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته